يرون كيما اغا كافران لرا او زیر ورکون کې مسلمانان لرا د پاره د هغه قوم چې هغه ایمان راوړي په دې باندې هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها. اوس الله رب العالمین بیا هغه ابتدای آفرینش د انسانانو آغاز او ابتدا ورته ذکر کوي چې ګور الاول ما آدم علیه السلام پیدا کو هغه بیبي ورکړه بیا د اولاد هغه سلسله او چلیدله او ټول ته الله تعالی د خپل وحدانیت او د خپل عبدیت داغه حکم وکړ. لیکن بعض په انسانانو کې داسې دي چې هغه د الله په ځای باندې نسبت بل چاته کوي او د الله رب العالمین په ځای باندې تصرفات هغه د بل چا د لپاره داغه قائل کیږي. نو بیا د شرک نفی او داغه تردید مؤکد او د توحید چې کوم نه د هغه اثبات او ورسله د رسالت چې کوم نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه چې کوم نه هغه اثبات او د قران پاک حقانیت او صداقت دا ټول مضامین هغه قران حکیم د سورۃ په اخر کې راوځي کړي دي. هو الذي خلقكم من نفس واحده الله رب العالمین خو هغه ذات چې هغه پیدا کړی تاسو له دا یو نفسنا وهو آدم او بیا پیدا کړی د الله تعالی د هغه نبی بي دا غلرا چې حوا بي دا ليسكن اليها دې لپاره چې د آرام حاصل کی په طرف داغي باندې د ازدواجی زندگی بنیاد دې سکون او چین. ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما تغشاها منا جامعها پس هر کله چې د کورواله او خدای سره نو هغه حامل شوا باغ حمل سپک باندې لګاول کې خو نطفه ما خصبکی فمرت به ندات سرات لپاغي سرا سملب ګرځیدا را ګرځیدا او دې ته چې کوم دې هیڅ قسمه هغه چې کوم دې پریشانی باغی کې نه و. فلما اثبت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. پس هر کله چې دا بوجدار شوا هغه حمل لک زیات شو نو دی دواړو او بل الله رب العالمین در چې پروردگار د دوی دی چې یا الله کچری تارا کومتا صالحا یعنی ولدا صالحا ولد صالح لرا مخامخا شوب مونږ دا شکر گزارو بندگان استانا. فلما آتاهما وذت الخيال کوي اوس الله تعالی وی چې کله ما دوی له کوم دی بیا بچي ورکو نو جعل له شرکا فيما آتاهما. نو اول خو الله تعالی د آدم علیه السلام او د حوا بیبي داغه واقعا ذکر کړی دا. نو یو واقعا په بعض احادیثو کې راغلی دا چې د حوا بیبي داغه به بچی نه پایدل. نو شیطان ورته راغی ورته ما سره یو دم شته ما سره یو حربشتا او هغه سره هغه دا چې ته دا اراده وکا او دا نظر او منښت وکا چې کمال الله تعالی بچی راکو نو زه به دا غنوم دم عبد الحارث نو هغه بچی به دی وپای او هغه بغړ شي. نو لهدا هغه ودا سه وکړل او هغه تدا علم نو پکې حارث چې دی دا خو د شیطان نوم دی. نو عبد الحارث معنا یعنی د حارث بنده د شیطان بنده. نو دا غ شرک فی التسمیه شو دا شرک فی التسمیه شو. محققین مفسرین وی چې دا روایت په ترمذی شریف کې یا په کوم احادیثو کې راغله ده نو هغه په دې باندې د ضعف داغه حکم لګولې ده ځکه حضرت آدم علیه السلام هغه معصوم دی د الله تعالی پیغمبر دی او دا ټول خبره چې کیږي نو دا خدای په علم کې دا او دا په نوټس کې دا نو هغه چرته دا کار کولی شي هغه د شرک نه او د ګنا نه د معاصی نه دا غینه منزه او مبرر دی. نو محققین مفسرین وی چې دا اول چې کوم واقعا ده هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها دا د آدم علیه السلام قصه ده. خدا رستو چې دا چې الله رب العالمین فرمایي فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فيما آتاهما. دا الله تعالی د فطرت انسانی تذکرہ کوي دا د حضرت آدم علیه السلام تذکرہ نه ده. الله تعالی وی د په اولاد کې بعضی اولاد بیا داسې پیدا شو چې داغي مزاج داسې دی کاو کې الله او نسبت چاته کوي غیر الله تعالی. نو دې ځکه بچي چې کم دین هغه ول ورکړې دي الله رب العالمین او کله ول نوم داسې کی دي چې هغه نوم هغه چې کم دینو غلط نوم یې خان مفسرین لیکلي دي چې بچي خدای کا خدای پاک او دې ول نوم کی دي پیر بخش دا پیر وبخو دا شرک فی التسمیه دا غلط نوم دی. پیران چاته بچی نشي بخله کله نوم کی دي نبی بخش کلوی نبی داد
دا نبی ورکو نه خدا داد نبی داد نه خدا داد ولی بخش نو هغه ولی یادای چې الله یادای الله ولی الذین آمنوا بیا خو ټیک ده خو عام ولی یادای چې کوم د الله تعالی اولیاء دي دوستان دي ناغي چاله بچي نشي ورکولې ښه نو لہذا دا الله تعالی د فطرت انسانی ذکر کړی دی دا د آدم علیه السلام تذکرہ نه ده هغه د دې خبرونه معصوم دی او هغه د دې خبرونه پاک دی محققین په دې باندې قائل دي نو فرمایي فلما اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا فظهر کل جوار الله رب العالمین دویتا چاہتا آدم علیہ السلام او حوا بی نه یادی هر دو والدین چې کم اغي لوکټي بیماران وی داغه چې کم دنو هغه شرک په بیماری سره هغه بیا غیر الله ته نسبت کوي فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما نوګرځي دوی دواړه دا والدین دغه الله رب العالمین لپاره شریکان په هغه بچی کې چې کوم ورکړی دی الله پاک دوی ته پس عالی دی الله رب العالمین د هغه سره چې دوی شریکي سره د الله رب العالمین نه ايشركون ما لا يخلق شيئا آیا دوی شریکي د الله رب العالمین سره هغه څه لره چې نشي پیدا کولای هغه یو شی لره دا کوم معبودان باطله یې څوک جوړ کړی دي د چا تخلیقي کړی دی د اچا هم نه کړي وهم يخلقون دی په خپل مخلوق دي دا خدای په خپل لاس باندې جوړ کړی دي وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا او طاقت نه لري دغه معبودان باطله د خپل عابدینو د لپاره د امداد کولو او نه د خپل ځان سره دوی مدد کولای شي دا معبودان باطله د ځان مدد هم نشي کولای ښه وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى او کچرته دعوت ورکړي دوی ته په طرف د هدایت باندې نو دوی تابعداري نه کوي ستاره لپاره دغه خو نه صابري نه سویني نه سګوري ته شډانچي دي او مجسمين سواء علیکم برابر د بتاسو باندې که تاسو دعوت ورکوي هغه ته ام انتم صامتون او کنه تاسو خاموش پاتې کېږئ دا غینا صامتون ان ساکتون ان الذين تدعون من دون الله فتحقیق سره هغه معبودان باطله چې تاسو بلې هغه لره ما سوا د الله رب العالمین نو هغه بندگان دي په مثال تاسو باندې نو پس تاسو بلې هغه لره او هغه دي خبره منظوره کی تاسو لپاره ځکه یو درخواست وي تاسو منظور کی فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين کچرتا سرشتنی په دې خپل دعوا کې اوس الله تعالی مشرکین خو ملزم کوي چې تاسو څنګه دې ته خدای وایي خپې نشتا چې وګرځي ګرځېدل هم نشي کولای ښه او لاس نشتا چې سراونی سي سرګي نشتا چې باغی باندې لیدل وکي وګي نشتا چې باغی اوریدل وکي ماشه تش ډانچي دي او تاسو وینا خلکو له بچي ورکړل او خلکو له مشکلات حل کړل او عزت او ذلت هغه ته منسوب کوي دینه غټ حماقت په بل سي الہم ارجل آیات دوی د بارخ به چې دی ګرځېدل کوي باغی سره او کنه دی دوی د بار لاسونه چې دوی رانیول کوي باغی سره ام لهم اعین او کنه دی د دوی د بار سترګې چې دوی لیدل کوي باغی سره او کنه دی د دوی د بار غوګونه چې اوریدل کوي باغی سره یو نشته قل ادعوا شرکاءکم تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو دی ورته پیغمبر علیہ السلام ته او صحابه کرام او داعین وتا په ګور زمون د بوتان بدر پسې شيخه نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وی چې تور ته وای چې زه یک په یوازې ورته ولاړم او دا ټول معبودان باطله سره د عابدین او معبودینونه زې چې ما خلاف څه کولای شي لازم آزاد دا حقیقی توحید دی یو کس یک په یوازې تنها هغه ټول قوم چیلنج کوي دا پیغمبرانو هغه عظیم توحید دی او هغه عظیم اطمینان دی او باغ خپل یعنی دعوت کې هغه بصیرت دی ولدعوا شرکاءکم تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې راو بلې تاسو دې خپل شریکان لرا ثم کیدونی اصل کې دی او بیا تدبیر جوړ کړئ ماتا چې څه کوي شه زما خلاف فلا تنذرون مهلت پکې مرا کوي ماتا سمدس پس کار کوي ها لازم آزاد دی ان ولی الله یریګم ځکه چې ان ولی الله زما ناصر او زما مددگار الله رب العالمین دی او هغه حفظات چې را نازل کړی دی کتاب قران شریف په ما باندې او هغه مدد کوي
د صالحین او د نیکوکارو خلق سره والذین تدعون من دونه او هغه معبودان چې تاسو یې بلئ ما سوا د الله رب العالمین نه هغې طاقت نه لري د امداد کولو تاسو سره او نه د خپل ځان سره هغې امداد کولی شي وان تدعوهم الى الهدى او که چېرې ته بلنه ورکوې هغې ته په طرف د هدایت باندې نو هغې نه اوري هغه خبرې لره څه اورېدل لیدل پکې هم نشته لا يسمعوا دعاءکم تاسو هغه بلنه واوري نه وتراهم ينظرون اليك وصلای مجسمی د بوتانو جوړ کړي دي لوی لوی مورتونه دي سترګې مولا جوړ کړي ته وایي نه ما ته ګوري او پکې به هیڅ کېم نه دي وتراهم ينظرون اليك او تبګوري هغې لره چې دی ګوري په طرف ځا باندې وهم لا يبصرون او حال دا چې هغې نه ګوري یو سیز لره یا خو دا معبودان یا دی باطله او یا دا عابدین یا دی دا مشرکان یا معنا دا وتراهم تبګوري دی مشرکان لره ينظرون اليك چې هغې ګوري په طرف ستا باندې ستا مجلس کې ناست دي ته د قرآن بیانای وهم لا يبصرون هغې نه ګوري تا لره د زړه نه تا ته متوجه نه دي هسې تش چې کم دی نو هغه اجساد دي او قلوب متوجه نه دي خذ العفو وامر بالعرف اوس د دې دا مشرکانه چال دا یقینا سړي له غوسه ورولي نو الله تعالی وی خیر دې د صبر او د تحمل نه وکړ اخلي خذ العفو د معافینا کار واخله ای پیغمبر علیه السلام معافی ونیسه یعنی بس درگذر کوا فی الحال د جهاد حکم نشته خذ العفو وامر بالعرف او ته حکم کو پنه کوي سره ټول نغلوی معروف چې عرف معنا معروف ټول نغلوی معروف چې هغه توحید الله تعالی نو خلق ته د وحدانیت پیغام ورکوا واعرض عن الجاهلین او تمخواړه د دې جاهلانو او د دې ناپوهانو خلقونه واما ينزغنك من الشيطان نزغ او کجری خامخا در ورسیږي داتا د جانب د شیطان نزغ یو وسوسه شیطان هو چې څوک دعوت ال الله والا کار کوي او حق طرف ته خلق راولي او هغه مخالف د لا مسلم په ډیرې ناس او مذاق کوي او پیشاړي کوي نو شیطان دی داعی ته وی جرا ستا په خوا باندې کوم غوی خطې دی ښه دی پوه شه خدای پوه شه نو الله تعالی وینا تاسو خپل دعوت والا مشن نه پرې دی ښه که چېرې شیطان وسوسه تاسو ته اچي نو فاستعذ بالله د هغې پروا مه ساتئ پناه وغواړئ په الله رب العالمین سره چې د شیطان دا وسوسه ختم شي انه سمیع علیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف بتحقیق سراغ کسان چې هغې یریږي د الله رب العالمین نه متقیان او پرهیزګار دي چې کله ورسیږي دوی ته طائف من الشیطان یو خیال د شیطان د طرف نه طائف خپله معنا چورلیدونکي او دا خیال او دا فکر هم د سړي ځي او راځي چورلی مراد د هغه خیال دی نو که چېرې ورسي هغې ته یو وسوسه او یو خیال او یو فکر د جانب د شیطان نه نو تذکروا عقابه تعالی الله وی چې کوم متقي سړی دی شیطان خو د هغه نه چار چاپېره چورلي هغه کوم چې غیر متقي دی هغه هم شیطان شوی دی په هغه محنت ته ضرورت نشته خو دا کوم چې متقي دی شیطان ترې نه چار چاپېره چورلي او مطلب دی چې دی موقع په لاس کې راولم او دی ګمراه کم نو الله وی چې کوم زما بنده دی او متقي دی نو چې شیطان ورته وسوسه واچي نو تذکروا الله وعقابه دې زر ځان ته الله را یاد چې بندې خدای ته بس جواب ورکوي او د الله عذاب ځان ته را یاد کړي چې د الله سزا نه به څنګه بچ کېږي تذکروا نو فاذا هم مبصرون نو بس ناڅاپه په دوی لیدونکي چې هر یو شی لره سترګې ایله هغه کولاو شي دا ګناه نه بچي واخوانهم او هغه دویم نمبر خلک چې دی چې چا تعلق ټول د شیطانانو سره دی غیر متقي نو واخوانهم او غرونه د دې شیطانانو چې دي چې کوم مشرکین دي او کافران دي او فساق دي یمدونهم فی الغی یراکاږي دا شیطانان هغې لره په ګمراهۍ کې لاس نه نیولي ښه او دا غیر متقي سړی کله یو ځای ته کله بل ځای ته کله بل ځای ته ثم لا یقصرون او بیا دوی کوتاهي نه کوي په ګمراه کولو د هغه کې هم مسلسل ګمراه کوي او بېلارې کوي وإذا لم تأتهم بآية او باغ وقت چې کله ته راتلونه کې دوی ته په یو معجزې سره کومه معجزه بآیة مقترحة چې دوی یې دنه غواړي هسې معجزې خو ډېر شی راغلي دي خو چې د دوی هغه غوښتلې شوې معجزه ته پیش نه کړي
وقالوا لولا اجتبيتها نوای دا مشرکان او دا کافران چې ولې تا غوره نه کړه دغه معجزې لره یعنی موږ ته هغه معجزه ولې پیش نه کړه تو فرمایي پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره خبره ده بل نه ده چې خو تابعداري کوم د هغه حکم چې کوم وحي کولې کېږي په طرف زما باندې د جانب د پروردگار زمانہ نور معجزې زما په اختیار کې نشته تر الله نبی هذا بصائر من ربكم هذا يعني هذا القرآن او دا قرآن پاک چې ده نو دا دلائل دی او نصیحتون دی د جانب د پروردگار ستاسونا او هدایت ته او رحمت ته د پاره د هغه قوم چې ایمان نوړي په دې باندې و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له اوس الله تعالی فرمایي چې کله دا قرآن عبرت او نصیحت ته به ورته ادب کوي چې کله دې بیان کیږي نو خاموش ورته کې نه او وقت ورته دی نو یا د خطبه په باب کې دی چې خطبه او ویل کیږي نو خاموشه نه وکړ اخلي او یا د مانځ په باره کې دی چې کله په موږ کې تلاوت کیږي قرآن بیانېږي نو هغه د وخت دی لہذا دینا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د مقتدی کار دی استماع او انصات او د امام ډیوټي دا قرائت اذا قرئ القرآن نو دا د قاری ډیوټي دا او د مقتدی ډیوټي سره فاستمعوا له وانصتوا خاموش په پاتې کېږي من كان له امام فقراءه الامام له قراءه دیو جنابي وي چې د امام په سیبه قرات نه وي بلکې دی به خاموشي او پیغمبر علیه السلام مسلم شریف کی حدیث سے پیغمبر علیه السلام موسی ولاړو او شاته او پس مقتدیان صحابه کرام ولاړو نبی چې کله مونږ دی او فرمایو نو وی فرمایل چې دا ما سره په قرات کې جګړه چا کوله چې ما وی او هغه وی نو بعد کسانو اعتراف وکړي چې دا مونږ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې دا کار مکوئ بلکې چې کله امام اذا قرأ فانصتوا چې کله امام قراءت وی نو تاسو هغه ته وخت دی او چې کله امام اذا قال الامام ولد الضالين فقولوا امين هغه باندې امين وایي خدا څنګه دی ویل چې اذا سجد فسجدوا اذا دا ویل دي اذا ركع فركعوا او دا څنګه دی ویل چې اذا قرأ فقرأوا بلکې اذا قرأ فانصتوا خاموش پاتې شئ نو باغ وخت چې کله لسل کېږي قرآن پاک نو پس تاسو وخت کې دی هغه ته او خاموش ودرېږئ هغه ته خایږي چې تاسو باندې رحم وکړئ شي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة او یاد کته اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بیا دغه په وساطت د ټول امت ترا تعلیم دی فی نفسك فخبر ذلک دن تضرعا فعاجز سرا الله یادوا فعاجز سرا وخيفة يعني وخائفا او بیر سرا چې بدل کې دا الله خوف او دا الله تعالی يروي او عاجزي وي ودون الجهر من القول ودون الجهر او كم دا هغه زور وینا کولنا مفسرین وي ودون الجهر يعني وفوق السر دون الجهر السر نبره او د جهر نه لاندې ځکه اعتدال له په اسلام کې دا مقصد نه دی ځنې خلک وي ودون الجهر من القول چې الله یادې دا الله ذکر کوي نو الله وي چې بجهر باندې مې یادوه دا معنا نه ده بلکې اعتدال طرف ته اشاره ده او باقي ډیر احادیث مبارکه راغلي دي قران پاک کې آیات مبارکه دي مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله لیکنوي چې له محقق او مدقق دی هغه په دې باندې مستقله رساله لیکلې ده صباحه الفکر فی الجهر بالذکر چې ذکر په جهر باندې کول فی الجمله داغه اجازه شته ها خاص زيونه چې دی باغې کې بیا رکاوټ دي څوک موسکی او ته په جهر باندې ذکر کوي یا څوک کوده دی یا څوک بیمار دی او ته داغه آرام کې خلل اچي یا هغه وخت نه دی پکار یعنی په عام حالاتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه تعلیم ورکړل دي ودون الجهر من القول بالغدو والآصال فسبا وبيغا باندې ولا تكن من الغافلين او مکه غته دا غافلیننا څوک د الله رب العالمین د یاد نه به خبر وي او غافل وي نو دا غړنه مکیګا ان الذين عند ربك استاذ ټول انسانان ذکر کوي د الله یاد کوي چې ګوره فرشتي چې یو مقرب مخلوق دی او دا غینا د ګناه کیږي نه اغیم سار او ماقام د الله په تسبیح کې مشغول دي د الله پاکي بیانې الله تعالی وی تاسو د الله تسبیح بیانوي په تحقیق سره هغه کسان او هغه ملائکه چې بنند پروردگار صاحبان دي هغه تکبر نه کوي د عبادت د الله رب العالمین او هغه پاکي بیانې د الله رب العالمین لپاره وله يسجدون او حاس د الله رب العالمین لپاره هغه سجدي کوي یعنی یصلون منذ کوي د الله رب العالمین لپاره صدق الله العظیم
إنك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه